بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. دا سورة صف دی آیات دویم او دریم دی. نن پر دې بیان درته کوم چې زموږ په پاکستان کې تقریبا تر 300 زیاتې ډلې دي. بیا خاص کار دیوبندیان بریلیان، بیا په دیوبندیانو کې حیاتیان اماماتیان، بیا دغه سلفیان توحید او ټرسټ والا، دغه اهل حدیثو پنجپیریان، دا هر یو خپل ځان مسلمان بولي، بل مسلمان او نه بولي. خو افسوس پر دې مقام باندې دی. دلته په کلي کې زما مسجد د پنجپیري په نامه دی، دا بل د سیفي په نامه دی، دا بل تبلیغي دی، یا بل اهل حدیث دی، یا بل نقشبندي و قادری و پلانا پلانا دی. یو تر بله کافران سره بولی. افسوس دا دی چې دا ټولو د الله قرآن شاته غورځولی دی، خپل خواهشات یې مخته کړي دي. هر یو په دې مسجد کې د ځانه سما سوا بل مسلمان نه ګڼي. خو افسوس دا دی هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی چې هغه لا يجوز على الاستجار على الاذان والامامت وتعليم القرآن والغنا والنور. امام ابو حنیفه زبردست خبره کړې ده. خو زموږ د پاکستان چې کوم مسلک فرسته فرقې دي، هغه برای نام مسلمانان هغه تر دې خبرې چې ما سوچ پر وکړي چې امام ابو حنیفه دا فتوا ایستلې ده چې پیسې پر دین اخیستل حرام دي او پر ډمتو باندې حرام دي او پر ماتم باندې. نن چې ما پر دې باندې غور وکړي دا ټولې او ډلې مې پر دې خبره پیش کړې او پر دغه سوره صف پر دویم آیات په درېمې پیش کړل. ټوله د الله او تر غضب لاندې دي، لعنتیان دي. دلته یو تر بله او کافران سره بولي، هلته برته په خپل آپس کې دوستۍ سره کوي، خوندې ورکوي او لوڼې ورکوي. دلته کافر بولي لمونځ نه پسې کوي، هلته چې هغه کافر مړ سلو دی وایي دا شهید سلو. دا اوس دغه شیخ ادریس صاحب چې کله قتل سو، دغه حیاتیانو شیخ محمد ادریس صاحب حیاتی ولو، دغه د پنجپیر شیخ او طیب دغه او ډلې برته هغه اماماتیان دي، ودته او شهید وایي. که په دې کې یو سړی مړ سي دوی هغه ته شهید وایي. دا ټوله د الله د قرآن انکار دی. لکه دا دی دي دغه او ډلې لکه د پاکستان د لاهور ایره منډوي یا د جیکما آباد او چکلا. په چکلا کې پلار هم ورځي پر هغه زنانه باندې شاوت باسي، زوی هم ورځي، پلار هم ورځي، لمسی هم ورځي. دا ته دې خواهشات باسي، یو تر بله فتواوي بیا دلته او نه لګوي. نو ما چې غور وکړئ دا زموږ د پاکستان څه فرقې دي، دا د الله د قرآن خلاف روان دي. الله یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لما تقولون، ولې هغه خبرې کوئ ما لا تفعلوا چې په هغه باندې عمل نه کوئ. دلته کافر بولي، هلته برته شهید ورته وایي. دلته کافر ورته وایي، دلته لمونځ نه پسې کوي، هلته برته شهید ورته وایي. دا هغه اورنډی خانه ده چې موږ د خواهشاتو دپاره دغه ټاکل سوی دي. شهوت دپاره پلار هم ورځي، زوی هم ورځي، د کلي والا هم ورځي.
یو تر بله هلته بیا دین پاته دی. نو د هغه رقم زموږ برایانام، ظالمان، دیوبندیان، بریلیان، پنجپیریان، هره ډله که هغه په هره جامه کې دي، دلته مسجد جوړ کړي، زوی د پلار دشمن کی، پلار د زوی دشمن کی، په وجه سره د مسلکو د فرقو یو دیوبندی دی، په هغه کې دوې ډلې، یو حیاتي دی بل مماتي دی، دواړه په خپل آپس کې کافران بولي سره او د دوی مرګ جایز بولي. لیکن په دا ورځ باندې چې د ده خواهش راغلی لکه رنډۍ خانه، بیا دا فتوا نسته. ولې نسته؟ باید الله وایي کبر مقتا عند الله، ډېره ناخوښه ده د الله په نیز ان تقولو چې تاسو خبرې کوئ، تاسو فتواوې جاره کوئ، ما لا تفعلون، چې په هغه باندې عمل بیا نه کوئ. ای دیوبنده ته بریالی کافر بولې، لمونځ نه پسې بولې، جایز نه پسې بولې، دلته برته لمونځ چې کوې، نو دا ستا خبره څه شوله؟ ای پنجپیری لعنتي، ای کیپټنۍ لعنتي، دلته ته لمونځ جایز نه پسې بولې، دلته برته خور ورکوې، لور ورکوې، د ده سره او رشتې کوې، نو ستا د الله په نیز ډېره غټه فتوا ده. ای بې ایمانه خلک دې خطا ایستلي دي، په خپل آپس کې دې سره او جنګولي یو. ولې داسې که د الله کتاب دې ولې پرېښودي؟ الله ولې خبره کوي چې عمل نه پکوې؟ ته ما په تا وژني، تا په ما وژني. وجه دا ده دا د پاکستان هغه ملک دی چې یو هم که حکمرانان دي، که مفتیان دي، که شیخ الاسلام دي، که شیخ الحدیث دي، ټوله په خواهشاتو پسې روانې دي. خپله ګېډه مخته کړې ده، هغه مړوي، د خپلې ګېډې اور مړه کوي، خو خپله خور کونډوي. خپل هغه د ده په عقیده سره چې دلته دی مشرک بولي، برته هغه ته دی شهید وایي. ایا دا ستا دین څه سلو؟ ای بې ایمانه ملا، ای دیوبنده، ای پنجپیره، ای سلفا الاجسه، ای جماعت اسلامی، ای شیعیګانو، سنیانو، دا ستی دین څه سلو؟ باید الله وایي ولې خبره کوي چې خپل عمل نه پکوې؟ د الله قرآن دې پرېښی بې دینه لادینه، او تا دې ور خلکو ته ور زده کړي دي، او خلک دې تر دا ساعته پورې جاهلان دي چې په لمانځه نه پوهېږي، په اذان نه پوهېږي، په بسم الله نه پوهېږي، په د اوداسه نه پوهېږي. نو دا اسلام څه فایده ده؟ په خوله باندې اقرار ستا، په زړه او تصدیق نسته. تصدیق په دې نسته چې نه یې پوه، په لمانځه نه یې پوه، دا لمونځ پر تا لعنت وایي، دا قرآن پر تا لعنت وایي. زموږ دغه عقیدې دي د دیوبندیانو، بریلیانو، وایي دغه انبیا د مرګه بعد بیا هم او راکړلی شي. دا زموږ د پښین ملا عبدالخالق چې نومیږي، هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې علی رضی نور راغی او نبی اسلام رالو، د شیخ عبدالقادر جیلاني په خوله کې ورټوکل او په ویښه باندې دا عقیدې موږ ته راکوي. هغه بېدیني موږ ته جایز کړي دي چې د الله په قرآن سره هغه کفر دی. غیر الله راننګول، د غیر الله په نامه پسه ورکول، تعویضونه او چاشتونه، دا ختمونه، دغه اسقاطونه، دا ټوله د الله د کتاب خلاف خبرې. خو دغه بې ایمانانو ملایانو د خپلې ګېډې دپاره، لکه هغه چې په لاهور په ایره منډۍ کې هر سړی د خپل خواهش او د مستۍ د کښلو دپاره ځان استعمالوي. دا ملایانو، هغه اخیلو پیرانو ملایانو مشتۍ څخه هغه اپسونه جوړ کړي دي چې پر هر ځای ګرځوي، موږ جواب نسو ویلی. نو د هغه اورمیه به څالي چې د هغه شپانه لیوي. نو بیا سماجي چې دی وخت به راشي چې په مسجد کې به زر کسان ولاړ، یو به هم مؤمن پکې نه وي. نو خواست کوم، د تیسه کوم چې مه کوئ د الله قرآن زده کړئ. چې یو سړی کافر سو، بیا ستا او دعا ورته کول حرام کار دی، خور لور نکاح ورکول دا کفر دی. ولې خبره کوي چې واره فتوا لګوي د کفر؟
په پاکستان کې لمونځ نه پسې کوي او په سعودي کې په وهابیان پسې لمونځ کوي دا ستا ایمان څه ایمان نه دی دا خواهشات او د شیطان اورونه دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین